بسم الله الرحمن الرحيم. فصل حروف الشرط إن ولو وأما لها صدر الكلام ويدخل كل واحد منهما على الجملتين اسميتين كانت أو فعليتين أو مختلفتين. په دې عبارت کې مصنف 13 نمبر فصل بیانوي په بیان دي حروف شرط کې. حروف شرط ټول درې دي: ان، لو او اما. او دا حروف دا صدارت د کلام وړي، خو مصنف چې دې کې هر یو په دوو جملو باندې داخليږي. او دا دوه جملې عام دي که د دوه جملې اسمیه وي، که فعلیه وي او که مختلفتین وي. مطلب یوه جمله اسمیه او بله جمله فعلیه وي. ٹھیک ده؟ اوله جمله اسمیه دویمه فعلیه، یا اوله فعلیه دویمه اسمیه. مختلفتین مطلب دا ده. خو مصنف چې دا کومه خبره کړې ده چې دا به په درې وړه په جمله اسمیه، فعلیه یا مختلفتین ټولو باندې داخلېدلی شي، دا خبره قابل اعتراض ده. په دې باندې اعتراض رسي. اعتراض دا ده چې دا خبره په اما کې ټیک ده، خو په ان او په لو په باره کې دا خبره کول چې په جمله اسمیه او فعلیه دواړو باندې داخليږي. ٹھیک ده کنه؟ دا دوه جملې کې اسمیه او که فعلیه وي په داخليږي، دا ټیک نه ده. ویلي ځکه چې ان او لو دا صرف په جمله فعلیه باندې داخليږي، په جمله اسمیه باندې نشي داخليدلی. پوه شئ؟ دا صرف په جمله فعلیه باندې داخليږي، په جمله اسمیه باندې نشي داخليدلی. نو بیا مصنف پرې دا یایي. ٹھیک ده؟ پوه شئ؟ جواب دا ده، دې اعتراض جواب دا ورکولی شي چې په اسمیه کې تعمیم ده. اسمیه کې څه ده؟ تعمیم ده. مطلب چې اسمیه عام ده، که حقیقتا اسمیه وي، پوه شئ، او که ظاهرا اسمیه وي. پوه شئ؟ حقیقتا اسمیه وي او که ظاهرا اسمیه وي. نو اوس دا ان ولو دا حقیقتا اسمیه باندې خو نشي داخلېدلی، خو په ظاهرا اسمیه باندې داخلېدلی شي. لکه وین احد من المشرکین، وان احد من المشرکین. دې ځکه وګوره ان په ظاهرا اسمیه باندې داخل ده. په څه باندې داخل ده؟ په ظاهرا په جمله اسمیه باندې داخل ده. یا لو انتم تملکون، نو دې ځکه دا لو وګوره انتم تملکون جمله اسمیه باندې څه ده؟ داخل ده. پوه شئ؟ خو دې دواړو ځایونو کې چې د کومې سنه مدیر کړو، ظاهرا خو دا جمله اسمیه دي. ٹھیک ده کنه؟ ظاهرا جمله اسمیه دي. ان او لو دا په جمله اسمیه باندې داخل دي، خو حقیقت کې دا جمله اسمیه دا جمله فعلیه دي. ٹھیک ده کنه؟ پوه شئ؟ پوه نه شئ؟ باقي دا ویلې جمله فعلیه دي، دا بیا بل ذکر وي. بس اوس به ګرونیږي. ٹھیک ده کنه؟ بیا ګرونیږي. بس صرف دومره پر تاسو زده کوئ. ٹھیک شول؟ فإن للاستقبال دې ته مصنف د ان او د لو معنوي حکم بیانوي چې د هغې نه د ان او د لو په منځ کې فرق هم واضح شي. هغې نه د ان او د لو په منځ کې څه واضح شي؟ فرق ظاهر شي. ٹھیک شول؟ نو ان د استقبال لپاره رسي اگر چې د په ماضي باندې داخل وي. اگر چې په څه باندې داخل وي؟ لکه ان زرتني اکرمتک، ان زرتني اکرمتک. دا مطلب څه که چې ته د مو زیارت وکړې نو زه به ته اکرام وکړم. نو داخل خو ماضي باندې نه کنه، خو معنی څه ورکړله؟ استقبال ولا ورکړله. پوه شئ په خبره باندې؟ لو دا د ماضي لپاره رسي اگر چې د مضارع باندې داخل وي. لو دا د ماضي لپاره رسي اگر چې په څه باندې داخل وي، نو بیا معنا به څه کوو؟ ماضي ولا به کوو. ٹھیک ده کنه؟ لکه لو تزورني اکرمتک. پوه شئ؟ اوس مضارع باندې داخل لکړه، خو معنی څه چې کچې ته د مو زیارت کړی وای نو ما به ته اکرام کړی وای. پوه شئ؟ نو تزورني څه ده؟ په دې مثال کې تزور نه هم مضارع ده کنه، خو معنی مضارع نه کیږي. معنی څه وشوله؟ ماضي وشو. ویلې ځکه چې لو په داخل ده. ٹھیک ده؟ ويلزمهما
الفعل او دې دوړو د پرا فعل لازم ده ٹھیک ده مطلب څه چې ان ولو د به همشه د پر فعل داخليږي په اسمه نشي ده کما مره او تقديرا اوس دا فعل په لفظونو کې موجود وي یا تقديرا وي ويلزمهما الفعل لفظا او ان ولو تا فعل لازم ده څه مطلب یعنی به همیشه به د دوړه په فعل باندې داخليږي او دا فعل عام ده کدا په لفظونو کې ذکر وي لکه لو تزورني اکرمتک یا ان زرتني اکرمتک پوښه او که تقديرا پر باندې داخل وي لکه ان انت زائري فانا اكرمك ان انت زائري فانا اكرمك دا اصل کې ان كنت زائري فانا اكرمك پوښه نو كنت فعل په دې کې څه ده محذوب ده ٹھیک ده تقديرا ده تقديرا په مثال پوښه ٹھیک شول نو برته لګو کوي فصل حروف الشرط ان ولو واما لا حسد الكلام دې پر صدرت د کلام ده ويدخل كل واحد داخلي هر یو دینا من حدینا على الجملتين په دوه جملو باندې اسمیتين کان کډوړ اسمی او فعلیتين یدوړ فعلی او مختلفتين یدوړ مختلفي فإن الاستقبال ان استقبال پر ان دخلت على الماضي کې داخل شي په ماضي باندې ته ان زورتني اکرمتک ولو للماضي ولو د ماضي پر ان دخلت على المضارع کې داخل شي په مضارع باندې نحو لو تزورني اکرمتک ويلزمهما الفعل ولازم د ورته فعل لفظا كما مره او تقديرا يا تقديرا نحو ان انت زائري فانا اكرمك وذاك ان كنت زائري فانا اكرمك واعلم ان ان لا تستعمل الا في الامور المشكوكه دې عبارتنا مصنف حروف شرط کې د هر یو تفصیل د تبینوي ناول ته ان بیانوي چې ان دا استعماليږي په امور مشکوکه کې پس کې یعنی مشکوک شونه پر استعماليږي یقیني شونه پر نه استعماليږي نو دا څنګه شي ویلای آتی کا ان طلعت الشمس ویلي زکه چې طلعت الشمس دغه یقیني ده نه چې ده یقیني امر ده او یقیني امور کې نه استعماليږي بلکې سبا یې آتی کا اذا طلعت الشمس به زکه چې یقیني امور پر اظهار سي نه نشر لای پوجي پی کپونه شي پی وعلم ان لا تستعمل الا في الامور المشكوكه ان نه استعماليږي مگر په امور مشکوکه کې فلا يقال اتيك ان طلعت الشمس بل يقال اتيك اذا طلعت الشمس ولو تدل على نفي الجمله الثانيه بسبب نفي الجمله الاولى اولم لو دویم حرف د حروف شرط نه لو دا دلالت کوي د دویمه جمله په نه پی باندې د اوله جمله د نه پی دی وجنا ٹھیک ده د دویمه جمله نه پی باندې دلالت کوي د اوله جمله دی نه پی دی وجنا پوښی لکه لو کان فیهما الہۃ الا الله لفسدتا ٹھیک ده نو فساد نشتا ویلی نشتا زکه چې علیه حضرت نشتا زکه چې علیه حضرت نو اوله جمله منفی ده دې سبب و دې وجنه دویمه جمله څه ده منفی ده پوه شئ به کپوش کچری مطلب څه ده لو کان فیهما الہۃ کچری وای په دزمه کې او اسمان کې الها الا الله سوا دی الله نه لفسدتا نو یقینا فساد بروغلی وای نو فساد نشته کنه نو پته ولګ ویل نشته زکه چاله نشته پوښي دی الله نه علاوه نور الها نشته پوښي ولو تدل على نفي الجملة الثانية بسبب نفي الجملة الأولى كقوله تعالى لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا وإذا وقع القسم في أول الكلام دې عبارت کې مصنف د حرف شرط متعلق یو بل فائدہ بیانوي ٹھیک ده چې غي تفصیل دا ده چې کله قسم
په ابتدا د کلام کې روشي او قسم مقدم شي په شرط باندې نو بیا دا خبره واجب ده چې د شرط نه بعد کوم فعل ارچې به فعل ماضي وي ٹھیک ده ماضي عام ده کلب ځن ماضي لك والله ان اتيتني لا اكرمتك نو په دې کې وګوره والله قسم ورغلی کنه ویګنه بعد حرف شرط ورغلی ان ویګنه بعد فعل ورغلی او فعل څه ده ماضي ده ولفظ ماضي ده ٹھیک ده کنه ويا منن ماضي لك والله ان لم تاتني لا اهجرتك قسم ورغلی ویګنه بعد ان حرف شرط ورغلی لم تاتني ماضي ورغلی ده خو لفظ نه ده مانن ماضي ده ځکه چې لم په داخل شوی مضارع باندې ولم چې مضارع باندې داخل شي نو د ماضي په منفي معنی کې نو لا اهجرتو کا پوش کنه پوش به ها وهنا ان تكون جمله ثانيه في اللفظ جوابا للقسم او په دغه صورت کې به د جمله ثانيه د به جواب قسم نه کې اجازه دا به سوي جواب قسم وي نه کې اجازه نو دغه دی وجنه په دې باندې په جواب قسم احکام جاری کیږي ٹھیک ده کنه پوښی لکه جواب قسم باندې لام وغیرہ داخلي کی کنه نو په دې باندې څه کیږي داخلي کی به پوښی په وګوره برته وګوره واذا وقع القسم کله چې واقع شي قسم په اول کلام په اول کلام کې تقدم على شرط مقدم شي په شرط باندې يجب ان يكون الفعل الذي واجب دي چې هغه فعل تدخل عليه حرف شرط چې داخلي کې پیغام نه حرف شرط ماضي لفظا ماضي لفظا نو والله ان اتيتني اكرمتك ومنن يا منن نو والله ان لم تاتني اهجرتك وحين اذن په دا وخت کې تكون الجمله الثانيه د دویمه جمله فعل لفظ په لفظ کې به جواب القسم دا به جواب قسم ٹھیک ده لا جزاء نه کی جزاء للشرط نه کی جزاء د شرط پر فلذلك تقدر واجب دي فيها پدې کې ما جواب في ما واجبات چې واجب هغه چې واجب في الجواب القسم په جواب قسم کې من اللام ونحوها لكلام وغيرها دې په جواب کې به ارسي ٹھیک ده کنه او دې بعد کوم فعل چې کنه ابو مجزوم وي ابو سوي مجزوم وي کما رايتا في المثالين لکه څنګه تاسو مثالونه کې وکتلو پوه شو اوس چې کله د قسم نه بعد حرف شرط روشي اګه نه بعد د فعل ماضي به ویلي وي ځکه چې کله مو د دینه بعد جمله هغه جزاء جوړ نکړه بلکې جواب قسم جوړ کړ څه جوړ کړ جواب قسم جوړ کړ نو د حرف شرط په جزاء کې عمل ونه کړل پس کې عمل ونه کړل جزاء کې عمل ونه کړل یا بلې جملې کې عمل ونه کړل نو مو ته مزیر ولل چې لفظن په دې کې عمل ونه کی چې دوه جملې څه شي برابر شي دوه جملې څه شي برابر شي په نه شي په واجب باندې فلذلك وجب فيها ما وجب في جواب القسم په دې باندې پوه شئ شی په دویمه جمله کې باغ شی واجب دي چې کوم په جواب قسم کې واجب ده لکه جواب قسم کې ب جمله اسمیه باندې یا جمله فعلیه باندې ٹھیک ده کنه بخو مخو یا علامه تاکید درتله جمله اسمیه کې به ان و غیره درتله یا علامه تاکید ورتله نو په دې باندې مسوي داخلي کې ٹھیک ده کنه پوه شئ کپوی نه شئ اوس چې اما ان وقع القسم في وسط الكلام ان وقع القسم في وسط الكلام دې عبارتنا مصنف دای چې کچره قسم په وسط کلام کې روشي قسم په وسط کلام کې روشي یعنی شرط د دینه مخ کی وي ٹھیک ده نو دویمه جمله کې تو اختیار ده چې کته دا جوابي قسم جوړوي لکه ان اتیتنی والله لآتینک پوښی نو په دې کې وګوره په دې کې دا جواب قسم جوړ شول ٹھیک ده او دام جایز دي چې دا قسم ته لغوه کې لکه ان تاتنی والله اتکا دې کې دا قسم لغوه شول او دا دویمه جمله د جزاء جوړ شي د شرط پر سب جوړ شي جزاء پوښی وګوره وته
اما ان وقع القسم کچری وکیش قسم فی وسط الكلام جاز جائز دی ایو اعتبار القسم چې اعتبار کړی شي د قسم به یکون الجواب له چې د جواب شي دی پر نه انت اتیتنی والله لا اتینک وجاز او جائز دی ایو لغه چې لغو شي قسم نه انت اتنی والله اتک واما لتفصيل ما ذکر مجملا اما لتفصيل ما ذکر مجملا تمصنف دی حروف شرط دریم حرف اما بری کی تفصیل بیانوي ٹھیک ده چې اما رسی د مجمل نه بعد د تفصیل دی پره اسه نه بعد مجمل نه بعد التفصیل دی پره رسی لك الناس سعيد وشقي نو سعيد وشقي دا اجمال ده اما الذين سعدوا ففي الجنه واما الذين شقوا ففي النار دې ته تفصیل بیان کړ اما الذين يتسبون كل تفصيل اما الذين تدي سعيد اما الذين سعدوا ففي الجنه سراي تدي سعيد تفصيل بيان كل واما الذين شقوا ففي النار سيتا دي شقي ولا شقيون ولا تفصيل بيان كل ويجب في جوابها الفاء پوشي دم حرف شرط پجزا باندې دفاع داخل اول واجب دي ٹھیک ده پوښي د اما حرف شرط په جواب کې د فعل ول شي دي ضروري پوښي دغه رنګي د اما جواب کې دام ضروري دي چې اول به سبب به د ثاني دی پورا اول به سبب به دي پورا ثاني دی پورا پوښي اوله جمله دا په دویمه جمله پر سوي سبب بي ٹھیک ده لکه اما الذين سعدوا ففي الجنه نو الذين سعدوا دا سبب د چی دی پرا جنت دی پرا و اما الذين شقوا ففي النار دا بدبختی او کنه اول به سبب دی دویم دی پرا نو دې کې بدبختی سبب دی څه دی پرا دا اور دی پرا دا پوښو پی ته پونه شي پی او أن يحذف فعلها مع أن الشرط لابد له من فعلنا درېمه خبره ده چې د اما نه بعد د فعل حذف کول د جایز دي ٹھیک ده د فعل حذف کول دي جایز دي پوښي بل لا چې د فعل حذف کول جایز دي سره دي چې د شرط د پورا ضروري ده چې څه فعل وي ٹھیک ده کنه خو دې پر فعل حذف کولای شي چې د حذف د فعل تنبیه په دې خبرې باندې شي چې د ذکر مقصود د حکم نه هغه اسم ده چې واقع د بعد د فعل نه لك اما زید فمنطلقون ٹھیک ده اما زیدون فمنطلقون دا اصل کې مهما يكن من شيء فزید منطلقون فعل او جار مجرور حذف کړی شو او اما د مهما کای مقام جوړ کړی شول ٹھیک شول نو باقي څه پاتې شول اما فزید منطلقون دا پاتې شول څه پاتې شول اما فزیدون منطلقون دا باقي پاتې شول ٹھیک شول وګورئ عبارت تل اما لتفصيل ما ذكر مجملا نحو الناس سعيد وشقي الناس سعيد وشقي اما الذين سعدوا ففي الجنه واما الذين شقوا ففي النار ويجب في جوابها الفاء واجب دي په جواب کې فا ويكون الاول سواء الثاني وذا اول سبب د ثاني د پروي ويحذف فعلها وذا حذف کول شي په لدی مع ان شرط لابد لها من فعل چې شرط پر ضروري شپله وذلك ليكون تنبيه ودادوي چې شي تنبيه په دې خبره باندې ان المقصود بها حكم الاسم چې مقصود په دې سره حکم د اسم هغه اسم د الواقع بعدها چې واقع د بعد دینه نحو اما زید فمنطلق تقديره مهما يكن من شيء فزيد منطلق فحذف الفعل والجار والمجرور حذف کړ شو فعل او جار او مجرور ٹھیک ده حذف کړ شو فعل او جار او مجرور او قيمه اما مقام مهما او کای مقام جوړ شو اما بزیدی مهما باندې ٹھیک ده ولما لم يناسب دخول حرف الشرط دا عبارت د ما قبل پایدې د پر تتمه ده څه شي ده تتمه ده یعنی چې کلمو فعل حذف کړل د شرط نه ٹھیک ده
نو مسا سپوتی شولو اما فزید منطلقون ارز کا پوتی شولو ٹھیک ده کنه اوس فزید منطلقون دزی که د اما ففا باندې داخله شوی ده و اما ففا باندې نشي داخله ده ٹھیک ده نو د جزا د اول جز نه فهم بوتنا دویم جز تا نو څه جوړ شلو اما زید فمنطلقون شول ٹھیک ده او دا اسم مو د اما او د فا په منځ کې فاصل راوستله سم راوستله په عوض د فعل محذوف کې پس کې پوه شئ ثم ذلك الجزء الاول نت مصنف دا بینوي چې ترکیب به وسترنګ کوو ٹھیک ده کنه پوه شئ ترکیب به سرنګ کوو نو یاین چې د جزا د جزء اول کچره مبتدا جوړیدل شي نو مبتدا به جوړ کو څه به جوړ کو مبتدا به جوړ کو ٹھیک ده زید مبتدا شي او متعلقون به شي خبر بشي او کنوي نو عامل به هغه اسم می چې کوم دفاع نه بعد ده چې کوم دفاع نه بعد ده لکه یوم الجمعه فزید منطلقون پوشی نو یوم الجمعه مبتدا نشي جوړدل کنه ٹھیک ده لکه اما یوم الجمعه فزید منطلقون دیزی که دا اما یوم الجمعه دا مبتدا نشی جوړدلی ٹھیک ده ویلی ظرف ده و ظرف مبتدا نه جوړیږي نو د دې پر به عامل هغه اسم می چکم دی فانا بعد ده ٹھیک ده نو د منطلقون به پر سوي عامل بوي سبوي عامل بوي ٹھیک ده کپونه شي په وګوره عبارت اوس ولما لم يناسب دخول حرف الشرط كلا مناسب نو دخول حرف الشرط على فاعل جزائي نقل الفاعل الجزء الثاني نقل اكرافات الجزء الثاني ذا ووضع الجزء الاول بين اما والفاء وهو يغرزوا الجزء الاول بمنز دي اما ودفاع كي عوض عن الفعل دي فعل بعوض فعل محذوف عن الفعل المحذوف دي فعل محذوف واسكم ثم ذلك الجزء الاول بهذا الجزء الاول ان كان صالحا كثير صلاحيت لري للابتداء فهو مبتداوي كما مر الا فاعل يكون بعد الفاء كنين عامل بيدي اغوي شيء فانا بعد كما يوم الجمعه فزيد منطلق فمنطلق عامل في يوم الجمعه منطلق عامل في يوم الجمعه على الظرفيه بس